بسم الله الرحمن الرحیم. زما د کلي مشرانو، امزولو، ځوانانو، زه ټولو کې اول خو ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم چې دا کم طریقې سره زموږ استقبال وکړو، دا کم چې د مینې او د اخلاص اظهار چې تاسو وکړو، ما سره د هغې الفاظ نشته چې څنګه ستاسو شکریه ادا کړمه. بیا ورسره ژمه وارو د شرکو خلکو، د هغې مشرانو، زموږ میندې خویندو، زموږ ځوانانو همیشه نه زموږ کورنۍ له عزت ورکړی دی، په موږ باندې اعتماد کړی دی، په هر الیکشن کې، په هر جلسې جلوس کې، په هر برسې کې تاسو په ګڼ تعداد کې شرکت کړی دی او موږ له عزت راکړی دی. خپل دې کلي له عزت ورکړی دی. زه په هغې باندې هم ستاسو ډېر زیات مشکور یم. عزتمندو، ستاسو زموږ ورورولي ده، ستاسو زموږ غم خادي شریکه ده، ستاسو زموږ پوله پټۍ شریک دی، ستاسو زموږ حیا او عزت شریک دي. نن 8 تاریخ باندې چې دا کومه مرحله ده، دا د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو یا د سکندر الیکشن نه دی، دا ستاسو الیکشن دی، دا دلته کې موجود د هر یو کس الیکشن دی. تاسو به راپاسئ او خپل دا حیا، خپل دا پښتو، خپل دا عزت به ګټئ. عزتمندو، نن به مختلف خلک تاسو ته راځي. بعضې داسې خلک هم تاسو ته کور په کور ګرځي لګیا دي چې هغوی دا نه غوښتل چې دا ژمه وارې د دې حلقې حصه دې شي. په 2017 کې چې کله حلقه بندي وشوه او دا 56 حلقه جوړه شوه، نو د الیکشن کمیشن له طرفه ژمه وارې چې دی دا په 57 حلقې کې اچولي شوي. د هغې خلاف مونږ اپیل وکړو په الیکشن کمیشن کې. بیان رور دلته موجود دی، هغه دا اپیل کړو. مصطفی خان پکې وکیلو او الیکشن کمیشن کې چې کله دلایل مونږ ورکول، نو یو کس را پاسېد او د هغې مخالفت یې وکړو. هغه وخت سره هغه کیس مونږ وګټلو، دا ژمه وارې واپس شیرپو سره شوې. بیا دا اوس چې کله حلقه بندۍ وشوې، نو یو کس د دې خلاف په الیکشن کمیشن کې اپیل داخل کو چې دا ژمه وارې ولې د شیرپو سره یو ځای شوي دي او د 62 حلقې حصه دي دا 63 حلقې له ورکړئ. اوس هغه کس لګیا دی کور په کور ګرځي او چینکونه ګرځوي. آیا چې یو کس دا نه غواړي چې تاسو د هغې حلقه حصه شئ، نو آیا بیا دا حق لري چې تاسو ووټ وغواړي؟ د دې جواب به ونه ورکوو، دا به ورته ښیو چې د دې خلک چې دي د هغوی د جناب آفتاب احمد خان شیرپو سره ورورولي ده، د جناب آفتاب احمد خان شیرپو سره رشته ده. هغوی دا ګڼي
چې د دې علاقې مشر جناب آفتاب احمد خان شیرپا دی د هغوی نه مخکې شهید وطن حیات محمد خان شیرپا و زمونږ او ستاسو دا اتفاق چې دی دا څوک نشي خرابولی دې کې څوک بې اتفاقي نشي راوستی په دې اتم تاریخ باندې به داسې طریقې سره په اتفاق سره په ډیوې په حق کې دا ووټ استعمالو چې د مخالفینو ټول نه جواب ورکړو او دا ورته ثابته کړو چې دا کوم ملګرو نن موږ سره شمولیت اختیار کړو د هغوی هم ډېر زیات مشکور یم انشاءالله دا یقین دا نیولی ورکوم چې یو صحیح فیصله یې کړې ده بیا خصوصا زه خپل دې ځوانانو ته ویل غواړم چې د ځوانانو د نمایندګۍ دعوه خو بلې پارټۍ کړې وه خو په لس کاله کې ځوانانو له څه ونه کړل دلته کې زمونږ په دې علاقه کې ځوانانو لکه روزګار چا ورکړی نو هغه صرف ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا ورکړی دی او اوس هم ورته دا ویل غواړم چې زمونږ را روان کوم انتخابي منشور دی په هغې کې موږ ځوانانو له توجه ورکړې ده تقریبا 10 لکه نوکرۍ هر کال چې دی د هغې موږ سره پلان موجود دی او که موږ ته موقع میلو شوه نو انشاءالله دا به موږ دغه کوو چې زموږ ځوانانو ته روزګار میلو کړي بیا دغې سره سره داسې هم پروګرامونه په هغې کې شته چې هغې سره به ځوانان په خپله خپل ذریعه معاش ځان له په خپله دغه کولی شي داسې صلاحیتونه به ورله ورکوو چې هغوی په خپله ځان له چې دی روزګار ذریعه کتی شي نو هغې طرف ته هم توجه به ورکوو خاص کر په دې کې د دغه دی چې کوم د انټرنیټ بیسډ او نور کوم دغه دي د هغې ټریننګز به ورته ورکوو بیا ورسره خصوصا د ځوانانو د سپورټس په حوالې سره هم موږ به توجه ورکوو به نو زه ځوانانو ته دا ویل غواړم چې ستاسو اصلي لیډر چې دی هغه ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا دی ستاسو اصلي نماینده پارټي چې د هغه قومي وطن پارټي ده نو راځئ ځوانانو چې موږ دا ډیوه بله کړو چې د دې په رڼا سره د ځوانانو مستقبل روښانه شي